خلق د ماسپخین منزل د غوی جمعه تلاړ چې جمعه ته نوتلو نو جمعه کی خبري وریدي زید بن حارث رضی الله عنه خبري وریدي نو زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ د دروازې نه واپس شو. آغا قبیلی والا مشران ورپس روان شو ورتوی اے زید بن حارثہ ولی دی زمون جماعت پر خودلو دمان زٹیم دے تا جماعت پر خودو ورتوی اے دخدے بندگانو ما د سرداری کونے نا بار بار اورید لیدی چی کلا خلق جماعت تراشو دو جماعت روب داوی سینہ کی پاتی نشی دا دی قوم نا ز امان غوارما زد دی قوم نا نجات غوارما دا زما د امتیانو نه بهر دی د چا پزړه کې چې د جماعت وقار نوي د چا پزړه کې چې د جماعت عظمت او شان نوي ستاسي په جماعت کې ما دنیوي خبري وریدلې فلهذا ز تاسي سرا روټي خوړلو تم تیار نه ما. زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روان دے خلق ورتمخ ترالل ورتوی اید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نظر در باندے ساتلو حضور علیہ السلام در سر ډیر مینه کولا حتی داغی سرستا ډیر زندگی تیر شوی دا من در تا سوال کو زمون جماعت کے باب بیا خبری نوی. زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ټولو نا عهد واغستلو جماعت تا چکل لاړو امامت توڑان دی شلو. زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دو رکاتو کی قراءت الوستلو دو رکاتو قراءت کی زید ابن حارث والان دے او اخ کے روانی دی دوئی مردریم رکات اگد شلو سلورم رکات داغی نزید اگد شلو سجدہ اگد شوا دڑنبی رکاتنا دویم سجدہ اگد شوا دا دویم رکات سجدینا حتی تردے پورے سلور رکات منزی ادا کو زید ابن حارث چے سلام کر زولو دا زید ابن حارث گیر مبارکہ اخ کو باندی لمددا. زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ چکل بل طرف تا سلام گرزولو صادر مبارک میں دا زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سترگو سر دمرلن شلو تا بویل کچاور باندے جام اب اڑولی دی او زید ابن حارثہ ولید دمر اجڑلو قوم تا متوجی شو اے قوما اے قوما ما دو سرداری کونین اوری دلی دی چی دا چاپ زڑکے زماد سپنگر وقار پاتی نشی زماد جماعت وقار دا چاپ زڑکی پاتی نشی زماد قرآن کریم وقار او رعب دا چاپ زڑکی پاتی نشی نو دی قوم باندے با اللہ دا فتنو دروازی کولاو کی زیاری گما اسنا چی فتنہ گرو سرپان سے گما. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وأيضا قال تعالى وتبارك قد أفلح المؤمنون الذين هم في
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چال بغروی دولت منت ایمان غرده دینو ندیر دی منت دند پاک سبحان غرده پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شريف شوق باندي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر حضرات معزز سامعین علماء کرام او پدی جمعه باندې د ډېر لري علاقونه تقریبا د هغوی زمون سره د جمعې په دې خطبه کې ډومبه مونږ دی سمرګری د بټخیل نه راغلل او سزما د شاهد نبی ورور په شانته معراج النبی هغوی د ذل اٹکنا د ډېر لري ځان هغوی تشریف آوری کړي او دارنګ زمونږه د دې غیرتمندو زمونږ د مخلصینو کاملینو ورونو چې هغوی د ډېرو تکالیفو سره هر جمعه د درې ناراضي پیښور ناراضي بډاویر او ماشو خوشا علاقونه نورونو د دې ټولو ملمنو راتلل دی الله رب العالمین زمونږ د پاره د دې جامعې د ترقی او د دنیا د ترقی او د آخرت د ترقی او د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي
او د دې مرګورو دا راتلل دی الله د دوی لپاره لومبه د روح صحت ذریعه وګرځي. ځکه دې کې اکثر ملګری زمونږه هغوی بیماران دي، خو هغوی وایي چې یاره لکه زمونږ معراج النبی ورور چې ډاکټر هم دی، هغه وایي چې ډېره شفا په دعا کې ده. نو د داسې خلقو چې هغوی بیماری وي نو موږ ورته خامخا دعاګانې غواړو. او بیا ورونو چې زموږ د جامعې ته راځي نو هغې په زړه کې صرف او صرف محبت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. ځکه موږ سیاسي خلق نه یو او هر چا ته په ښه ګمان ګورو. ما ته یو ملګری یو وخت کې راغلی و، یاره چې موږ له د جلسې اجازت راکړه. ما ورته ویل ما داسې چل دی چې زما خو تعلق د هر چا سره دی، ځکه زما سره د هر چا تعلق دی. امام په منزله د پلار وي نو پلار به ټولو بچو ته په یو نظر ګوري. نو ما سره خو الحمدلله د هرې پارټۍ والا تعلق ساتي، حتی تر دې چې فوجي کرنیلان او جرنیلان الله رب العالمین دی د دې ملک د حفاظت لپاره قبول او منظور فرمایي. هغوی موږ سره مینه ساتي، دارنګ موږ سره هر یو ملګری هغوی مینه دا قلبي. نو فلهذا زموږ دعا دا ده چې څوک د دې خورې خیرخوا وي الله دې دواړه جهانه ښایسته کړي. بس چې هغه هر څوک وي د هغه په ذهن کې او زړه کې د اسلام او د وطن مینه وي، جذبه وي، الله دې موږ سره قیامت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنډې لاندې راپاسي. نورو زمونږ د هر چا سره تعلق دی او هر یو انسان را باندې ډېر زیات ګران دی. زه به تاسو ته یو خبره وکړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ترونو نه هجرت وکړو، د قوم قبیلې نه هجرت وکړو، مدینه منورې انصارو ته لاړو. ابراهیم علیه السلام د شام نه هجرت وکړو. عزیزانو هر نبی خپل قوم او رشتہ داران ورته رکاوټ پیدا کړي، خو هغوی د هغې کار د پیغام رسولو دپاره قوم، قبیله او ملک او باغچې او هر څه قربان کړل، خو د الله دین قربان نه کړو. نو د علماو په سر باندې پټکې وي. الله دې زمونږ د علماو په سر باندې پټکي ټینګي اوس. اکثر زمونږ علماو پټکو سره خدای خبر شه الرجي غونډه کېده. نو علماو د عوامو یو توره دا وکړل، مولایانو تاسې پټکي وغورځول، موږ به ټوپۍ وغورځو. نو لومبې د ګناه دروازه ته موږ کولا وکړه. عالم به په منبر ناست ښکلی دروند پټکی به یې والې او خوند به یې کولو. اوس چې څوک پټکي وایي هغې ته خلک نور څه وایي. الله پاک دې رحم وکړي. عوام ورته ښه نظر کوي او زموږ دا مولیان ورته وایي دا دی او دا دی. الله دې رحم وکړي. چا نومونه موږ نه لرو، خدای پاک دې زموږ د ټولو اصلاح وفرمایي. بهرحال علماو لباس درون خوند کوي، خدای دې موږ په درون لباس باندې نورم درانه کړي. نو تاسې عوام موږ سره چې مینه کوئ په دې نسبت کوي چې دا د انبیاو ورثه دي. د انبیاو کردار سو هغوی دا مرور خلق د الله سره پخلا کول. لومبه به هغوی ته د الله د وحدانیت او د ربوبیت عقیده زړه ته ورښکته کوله، خواري به ور باندې کوله. پرون د کویت نه زما یو عاشق او ورور ملګري هغه موبایل کړی و، ډېرو جذباتو کې راغی د مینې او محبت جذبې. وی الله دې زما او زما د بچو عمر تعالی درکړي. مولوي صاحب خدای پاک دې تا ته ډېر عمر درکړي، دا زمونږ دې خدای تعالی درکړي چې د دین خدمت وکړي. ما ورته ویل مالې الله دې تا ته او ستا بچو ته او مونږ تاسو ټولو ته خپلو عمرونو کې برکات واچوي. دا خو ستا مینه ده او خلوص دی. هغه وایي تاسې زیات تر تقریر کې توجه په دې خبره باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان ډېر بیانوي. ورونو ما ته بله موضوع یاد نه ده او بل چا سره زما څه کار نشته. زه د خپل محبوب په ځان باندې څومره شفقت او مینه ده دا چې زه هېره کړم نو دا خو ډېره بې وفایي ده او دا خو ډېره جفاکاري ده. ما سره زما د محبوب او د آقا انتهایی شفقت دی په ما باندې. زه د خپل محبوب مینه تقریر کې هېرولی نشم، زه د خپل محبوب ذکر تقریر کې پرېښودلی نشم او زما هر تقریر کې به انشاء الله
د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دا هغه مبارک ذکر بد درود شریف وی. اورونو تاسو تم دا خبره کوم که زمونږ استاد دې نسبت ته قوت ورکوي نو په نبی علیہ السلام درود دې ډېر وای ان شاء الله. دنیا بم خیستوي اخرت بم خیستوي رزق بم پراخي بچی بم نیکان صالحان وي. او کومنګ او تاسو درود شریف نه وو جمعتون نه خورو خبره بار ته وته خاص کر زمونږ استاد په جمعتونو کې درود شریف حلقې بوي ذکر او اذکار بو. خاص کر د جمعې په شپه باندې به خلق راجم شو رو رو خبره داسې کمپیوټر زمانه ده نو معاملې سے بل طرف روانه ده. کېدې شي داسې وخت راشي چې اذان بدلته به تاسو په یو بس لسپیکر یې بدل تکیږي هغه به ریډوانو کې تاسو هغه باندې برازي منزله وخت داسې دی چې ټیم چا سره نشته نو نه دین ته ټیم ورکړي د الله د دین خبرو اورېدو ته ټیم ورکړي. سکون د الله په دین کې دی. غرض مې دا دی چې څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي د ټولو پیغمبرانو تعلق د رب العالمین او د مخلوق په منځ کې هغه جوړول چې د الله رب العالمین دا بندګان د خدای نه غیر ته سجدي کوي. نو ار یو نبی چې راغله نوح علیه السلام دا خبره وکړه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. او به فرمای انی لا اسالکم اجرا زدر نس اجر او مزدوریم نه غواړم. الله رب العالمین فرمای د شپې او د ورځې قوم له دعوت وچلولو مسله سوا د الله د وحدانیت او د الله د ربوبیت. هود علیہ السلام راغه دا غینه بعد صالح علیہ السلام راغه ابراهیم علیہ السلام راغه. هر نبی عمدا خبره کوله چې تاسو یو خدای اومنئ د یو رب عبادت کوي د یو خدای سره شریکان مو جوړوي. نو عزیزانو دی انبیاء او ترکاوټ پیدا شو او انبیاء کرامو خبره پرې نه خدا کله پرې خودو خو نظریه پرې نه خدا. غرض مې دا دی چې د دین د خدمت لپاره پیغمبرانو کلی قربان کړل خو دین او عقیده قربان نکړه. د انبیاء ورثه با علما با ملک قرباني جیدات په قرباني دکانونه په قرباني مال دولت په قرباني. خود رب العالمین نور کړه نعمت دین اسلام با داغه حفاظت وکړي هغه به محفوظ ساتي او د هغه به خلقو ته رسول کوي. نو عزیزانو په هغه لیول باندې زمونږ استاد سره رشتہ دا د ترزوی ولای نه ده. ترزوی ولای رشتہ خدا کو چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته ورسول دا تر زامنو یو علی کرم الله وجهه ایمان وروړو اوایلو کې باغی باندې بلا امتحانات راغله. هر چا چې د ایمان اقرار کړي نو کله مدینه مکه پر خدله دا دین اسلام موږ ته داسې نه راغله لکه نن ور باندې موږ سمرا قسم دې زبازي خلقو ګورم نمنالم خو چې بازي خلقو ګورم ما ته افسوس راشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې سنت د پاره حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ یو ځل لاړو چا ورته روټي کړو. غرض مې دا دی چې صحابه په سنت باندې ځان قربانول. موږ او سنت له بدعت و یو مرګري چانه تاسو کړو ته چاته وی دا مونږه موري سره ډېر مینا ده او ډېر تعلق هم دی ور سره ورته ویل پرې دا پټکی والا مولا وای یو خدای دا عقیده ډېر خراب ده. یله کله خدای بندا زه خو الله واحد لا شریک منم د خدای سره په ذات په علم کې په صفاتو کې شریک نه منم. دا می عقیده ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین مشکل کشا حاجت روا غنم. ولې د خدای بندا قیامت کې چې بیا ته الله د وړاندې ودرېږي نو څه جواب ورکړي. نورونو دا پټکې درون صادر خسته جمعه ته په سنت طریقې سره راتلل. عزیزانو زید ابن حارث ته چار وټي کړي و یو قبیله و او ډېر خسته تنظیم ورته کړ. صحابه په سنت باندې عاشقان روټي ورته کړي و ډېر مزیدار طعام. خلق د ماسپخین منزل د غوی جمعه ته لاړ چې جمعه ته نوتلو
नो जुमात की खबरी वोरी दे ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु अन्हु खबरी वोरी दे न ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु दे दरवाजे ने वापस शो आगा कबीले वाला मशरान वर्पस रवान शू और तवी ए ज़ैद इब्न हारिसा वलीदी ज़मंग जुमात पर खुद लो दमान ज़टीम दे ता जुमात पर खुदो वरतवी ए दखदे बंदिगानो माद सरदारी कौने ना बार बार औरी दिली दी कि कला खलक जुमात तराश उद जुमात रोब दावी सीना की पाती निशी ददी कौम ना ज अमान वाड़मा जददी कौम ना निजात वाड़मा दा जमा द उम्मतियानु न बहर दी द चा पजड़ के चिद जुमात वेकार नवी द चा पजड़ के चिद जुमात इज़्मत व शान नवी स्तासी पु जुमात की मा दुनियावी खबरी वोरे दले फलिहाजा ज तासी सरा रोटी खोड़ो तम तैयार नहीं मा ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु रवान दे खलक वरतम खतराल वरतवी ऐद जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास नजर दर बांधे सातलो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर सर डीर मिन कौला हत्ता दागी सरस्ता डेर जिंदगी तेरा शोएदा मुंग दर तसवाल को जमुंग जुमात के बाप या खबरी नवी ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु टोलो ना अहद वागस्तलो जुमात चिकल लाडू इमामत तौड़ान दिशलो ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु दो रकातों की क़िराअत उलूस्तलो दो रकातों क़िराअत की ज़ैद इब्न हारिस वलान दे और उख के रवानी दी दो ये मर्दरे मरकात उगुद शलो सलोरम रकात दागी न ज़ैद उगुद शलो सजदा उगदशवा दड़ुंबी रकात ना दोयम सजदा उगदशवा द दोयम रकात सजदीना हत्ता तरदे पोरे सलोर रकात मुंजी अदा को ज़ैद इब्न हारिस से सलाम कर जोलो द ज़ैद इब्न हारिस गिर मुबारका उख को बांदिलम ददा ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु चिकल अव्वल तरफ त सलाम गुरजोलो सादर मुबारक में द ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु स्तरगु सर दुमरलुन शलो ता बगल के चावर बांधे जम उब अड़उली दी ओ ज़ैद इब्न हारिसा वलीद दुमर उजड़ल कौम त मुतवजी शो ए कौमा माद सरदारी कौने न औरी दिली दी चिद चाप के जमाद स्पिंगिर वेकार पाती निशी जमाद जुमात वेकार द चाप की पाती निशी जमाद कुरान करीम विकार और रुब चाप की पाती निशी नुदी कौम बांधे बा अल्लाह दे फितनो दरवाजी कोलाव की जयरी गमा असेना ची फितना गुरु सरपान से गमा दो तपूसा नन मंगो तासी दखपल नफ्स न उकुची जमंग नफ्स सुमरद अल्लाह न बागी दे जुमात रो बलाड़ो द जुमात रो बलाड़ो द उलमाउ अदब लाड़ो द मकबरो खौफ वेरा लाड़ा द स्पिंगिरो स्पिनो पटको खंदौल इज्जत लाड़ो पखदे जात ज कसम खुरमा दासी दौर तराग लुलू दासे दौर दासे कि सरदारी कौनेन बचे हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीनी मुनव्वरे तरागे बनु सुलैम कबीले वर्त इंतजाम करे दे ओ हुसैन इब्न अली जमंग मिल मशा हुसैन इब्न अली बनु सुलैम कबीले तलाड़ो मस्जिद क़िबलतैन ता मानज़ तरा उतलो औ दमा खाम मुंदे हुसैन इब्न अली में औ द जनाबी रसूलुल्लाह लख्ती जिगर में इमामत तौड़ान दिशलो दसरदारी कौनेन अगज़े बांधी चे इमामुल अंबिया द्वरकात मुंस्कर हो हुसैन इब्न अली में बल सादर मुबारक में दजान नताओ करे दे और दसरदारी कौनेन द मुसलेना योग शात उदरे दलो आग कौम वर तरागे वर तो ए द अली शेर खुदा बचुड़िया
मुसल खोड़ान दे दा जानमाज खोड़ान दे दे तो खुशात उदरे दले वे जड़ल वे हुसैन इब्न अली तंदी तगोरा औ द सरदारी कौनैन द तंदी पुजे बांधी की खुदू तगोरा मामी द बाबा जानना माशुम तुब के औरी दिलियो चे ए बचिया कम चाचे द खपल मुशरानो इज्जत और इकराम न दे करे अल्लाह रब्बुल आलमीन ती न नाराज हुई हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यौजली मदीना मुनव्वरा की चावर त रोटी इंतजाम कयो और द आगी सड़ी द कोठे दास इंतजाम च हुसैन इब्न अली के नास्तलो सरदारी कौन तशारात लला दास कोठो च आगी तशारात ला मख क़िबले तरतलो खुशा सरदारी कौन तरत लला नागा वर्तवी चे हजरत दासे चल दे मांजर टीम खोने दे जदल तक केनम और तवी दासे दे छे के हवा राजी अखनी दा आओ मुंग सर नूर इजाफा कपड़ा नहीं शजदी ते हवा छो नमाज के देखो केने बोले ओए ना देखो आजमात महबूब निक जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक दे माल दागीन हया राजी मन हैरान दी तयू अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मन पे हाल व रहमीगी गरज में दावे चिरुण असल चीज द अल्लाह न खौफ औ यरा दा पसराजी दा प अदब सर राजी चे चाके अदब रागे ईमान बे कामिल वी चाके अदब नवी ईमान नब महरूमई अल्लाह दी मन के अदब रावली माता से दौड़ान दी आयतुन मुबारकौ के स ओ हबना लहु इसहाक व याकूब नाफिला अल्लाह रब्बुल आलमीन वी मुंगा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता इसहाक अलैहिस्सलाम जोई वरको व याकूब नाफिला और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरता इजाफन व से वरको लय मुकाम वरको हो अजीजानो अल्लाह रब्बुल आलमीन वी मंग भी तो हुक्म करो फ़िअल अल खैरात व इकाम अस्सलात व ईता अज ज़कात मंग वरता हुक्म करो चे तासी सोर कोई तासी फ़िअल द ज़कात कवई द खैरातुन कवई और वर कवई चुकम दे तासी पखपल टेम बांधी मुनजुना कौम ता कद इमाम पर सूरत बांधे तासी द मुंज इकामत कवई और ज़कात वर कवई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अंबिया किराम उता द मानजो हुक्म कई द ज़कात हुक्म हम कई अल्लाह जल्ल जलालुहु हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता हुक्म द मानज कई व कान यअमुरु अहलुहु बिस्सलाति वज़्ज़का अल्लाह रब्बुल आलमीन वरता तो हुक्म द अमर द नेको कई नो अगा वरता दा हुक्म कई ची ज़का मुंज कवई ज़कात वर कवई ज़कात रुणु यौदा से अमल दे ची अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मंग न औलाम दे प तमाम पैगंबरानो बांधे फर्ज गर जवलो ज़मंग द ज़कात है अद की डेर इंतहाई आसान तेदा नबिया मंगो तासिल पकार दादी जो मंगो तासे ज़कात वरकू ज़कात कलम म हिसारा वई सरदारी कौनैन में फरमाई ची ज़कात दा द इस्लाम पुल दे यानी द अल्लाह रब्बुल आलमीन सरा स्ता इस्लाम बा अल मजबूतीगी जिस्ता पमेंस की द ज़कात अदा कौलवी क ज़कात नवर के दा पुल द इस्लाम दे नबी बता नश औख्तले द ईमान कामिल बाख्ता कामिल ईमान बा नश तेरा वाले न ज़कात वर कौल पखपल टेम बांधे ओ यो खबर दर तकोम अगदा जका मंगा उता से ताल्लुक द खुदे दर आजाद पार दे यो मसला दर तको मरुनो औ दा टोल द ज़रको अगा दनना दुर्शल न दनना ज़र च कम दे पागी बांधी उली कई अगा दा दरुनो च ज़कात सर माल सफा कीगी हो वर सरा द इंसान पर बातिन बानी असरम राजी हो उस ज़कात अदा कौल द पारा खबर अदा च ज़कात मंगोता से दासी वक्त के अदा को चिड़ुम्बे पर दे हक अदा को नन माते मलगरी मोबाइल करे रहता मातेल मौली से खबर अदा से दा चे तो खुले दरजाद पारे खबर हो का कराचे ने राता मोबाइल करे तकरीबन 10 बजे चे मौली से भी खबर सवाल दर तक उस्ताद से बयान दुनिया की खलक मुसलमानान औरी दाखवरीगी हुयो खबर आगा दादा चे जरूर सर हक हुई आगा मख के ज़कात दादा कौल न और कौल पकार दी द गवांडी दर सर हक दे आगा द अदा कौल न उड़ान दे अदा कौल पकार दी रुणो यो खबर जमा हो रही कल कता से इंसान हुकूक अदा करल रब्बी गैरती बाचा दे अन करीब चखपुल हुकूक दर त मुआफ के इंशाअल्लाह उस दर तबदी बांधे वो खबर को हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम यमन तवले गलो
چیرته ولېږلو؟ یمن ته گورنر یې ولېږلو. پیغمبر علیه السلام گورنران به چې لېږل ډیپټیان به یې ورته حواله کولې. لکه زمونږ گورنرانو ته هم ډیپټیان شته دی، خو دوی خورا نه ادا کوي. الله دې ورته د ادا کولو توفیق ور نصیب کړي. زکات حکومت ورکوي، خو ګورې ستاسو زکات خواره تاسو ته پته شته اچا ته میلاویږي. زمونږ د حکومتونو زکاتونه مالدارو ته میلاویږي، کوم چې مستحق د زکات هغوی ته نه میلاویږي. نو الله رب العالمین د زکات حقدار ته ورسوي. وای آمین، ټول وای آمین. نو زکات با د زکات مستحق ته ورکې. معاذ رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته ولېږلو. چې یمن ته ولېږلو معاذ رضی الله تعالی عنہ څو ورځې بعد زر راغی. ګورئ وروڼو یاد ساتئ، قسم دې صحابو کې دومره احتیاطو، موږ احتیاط نه کوو. صحابو کې احتیاط ډېر زیات. معاذ رضی الله عنہ راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمای اے معاذ څنګه راغلی؟ ما درته حکم نه دی کړی راغلی. ورته وی فداک ابي و امي یا رسول الله. مینی سره جواب راکړي صلی الله علیه و آله وسلم. ذکر اغلما هغه خلق منځونه کوي مزیدار ووري. هغه خلق تهجد گزار دي، تهجد نه قضا کوي. دې خبره ته متوجه شئ. هغه خلق تهجد کوي، تهجد نه قضا کوي. هغه خلق اشراق منځونه کوي، اشراق منځونه نه قضا کوي. هغه خلق د چاش منځونه کوي، دام نه قضا کوي. اے معاذ به خورر مزیدار خلق دی، خو اے د الله حبیبا یو کمزورې پکې دا. هغه کمزور ته دا چې د بل نه حق لاندې کی به هغه حق نه ادا کوي. سرداری کورن مبارک میں مخ مبارک واړولو، وی فرمایل اے معاذ زعلی شیر خدا را غواړم. علی شیر خدا راغی ورته وی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ خط اولی کا یمن والا ہوتا. اللہ اکبر، یمن والا ہوتا خط اولی کا سرداری کونن مبارک میں. ورته وی اے علی زر کوا، زر کوا، اے علی زر کوا، شپدر باندران نشی. معاذ رضی اللہ عنہ ناس دے، علی کرم اللہ وجو مختصر خط علی کلو. سرداری کونن موتو فرمائل اے د یمن والاو ستاسی منزو نبا ستاسو د سر نبر نزی. اور اے حضراتو، اے نیکانو، اے بزرگانو، تاسی مورے دنیا چیتا چکمزے بیان رسی اغی خلق تم ویم تاسی مورے. دا زما وینا ندا، دا مید آقا نامدار، داد حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دنیک مبارک اینادا. او حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا خط زان سرا ساتلیو. کلچ کربلا تا کلچ کربلا میدان تلاتلو زین العابدین تائی خط پہ خودو کپڑا کے ورطا اگندلو. اے بچیا، اے بچڑیا، کلا قدر تخندارات للو دمال مینرات للا نزماد دادا جان خط لولا. تاسی بچو تا داسی خطو نپرے دے. اے بچو خدے کا رضا کول غواړي نو اوس ورته وایي تاسې یو ګناهګار مولا، یو فقیر مولا، یو ګناهګار مولا عبدالمتین دا خبره کړې وه چې خپلو بچو ته د حسین ابن علی دا وصیت ورسوي امام زین العابدین ته. هغه خط په کپړه کې وګنډلو. اے بچیا که بستر پاتې کېږي پاتې دي شي. اے بچوړیا که تا نه دلته هر سامان پاتې کېږي پاتې دي شي، خو ځان سره دا خط ورسوه او چې ته وفات کېدلی بیا دې بچي ته ورکا. وګوره یاد ساتئ ښه، دا خط به هره شپه مطالعه کې. دا آغا خط دے کہ زما بابا جانتا سرداری کونین میں حکم کو اے علی دا خط اولی کا. نو علی کرم اللہ وجو دا خط اولی کلو.
زر زر تینا بل ختم ولیکلو هغه وخت کې په دوستېټ نو او مکه انداز سره خط ولیکلو معاذ ابن جبل معاذ ته ویا معاذ رضی الله عنه کوم یو اخلي داخلي که داخلي هغه کوم یو چې ستا خوښي نو هغه خط واغوستو یو تینا یو پاتې شو علی کرم الله وجهه خپل مینه کې واچولو سرداری کونین ورته وکتل اے علی دا خط تازان سره اوساتلو استاد وې دې خط کې سلی کلیو خط کې دا لیکلی اے د یمن والاو ستاسي د اشراق منزنا ستاسي پنځه وخت منزنا ستاسي روزه ستاسي حجنا دا ټول ولار دی برت للې نشي ولې دې تالو رکاوټ ده دا پاغ پل باندې پورې وتلې نشي کم پل چې تاسه وران کړي ده کم پل چې تاسه نشاړ پاتې ده کم پل ته چې تاسه توجه نه ورکوي هغه پل داده لومبه تاسه د خپل حقوق ادا کړي دا غینه بعد زکات ورکړي ستاسو ټول منځونه به الله قبول کړي بعد د زکات فضایل بس خبر او سیاست ساتي نو زکات ورکول پکار دي ښا زکات کې فائدې نورې سړي د غریب بدر سره مینه پیدا شي دا غریب داغي د ملګرتیا وکړه تعاون دی وکړو خود دې غریب در سره مینه پیدا شو ورونو الله دې زمونږ استاد زکاتونه قبول او منظور کړي خو الله دې لومبه مونږ د دې پردو حقونو اخلاص الله دې د هر چا په زړه کې دا واچي چې ما باندې زما د ورور څه حق دی زما د ګوانډي څه حق دی زاغه په وخت باندې ادا کوم ان شاء الله به بستا منځ ان شاء الله به بت مانځ کې نه جاړي خو جاړي با به بت په اشراق مانځ کې نه جاړي خو جاړي با به بت په تهجد کې د پاسېدو باندې اراده نه وي خو پاسېږي با یاد ساتي زکات سره یوازې په ظاهري مال باندې اثر ناراضي د انسان په باطن باندې پورا اثر پریوزي او کوم سړی چې زکات ورکړي دا سړی به غریب کیږي نه نو زکات به ان شاء الله ټول ورکو ها الله دې موږ ته پورا دا ادا کول توفیق را نصیب کړي زنانه سره سونی دي موږ یو مسله اوریدلې هغه دا چې که زنانه سره د و تولونه سونه کم وي نو زکات پې نه کیږي دا صحیح مسله ده خو که دا و تولې سونه دا ورسره او نقدي پیسې ورسره نه که نقدي پیسې ورسره نو به په یو توله کې زکات شته ور باندې نقدي توله پیسې ورسره 100,000 روپۍ دي نو بیا ورسره د دې یوې تولې د زکات بم اوباسي خو که نقدي پیسې ورسره نشته نو به و تولو پورې زکات په زنانه نشته نو لومبه خبره ده چې زکات زنانه مور کوي تاسو ورکوي اے خدای پاک در باندې لوی احسان کړی دی ټول وای الحمدلله خدای زر درکړي 25 نه ورک لکه درکړي 2.5 نه وباسا او دا مو وجدا کمیږي معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی تی سار شو خط لاړو او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درخواست کوم درته څه درخواست دی درخواست دادی چې ما ته حکم وکړي چې زلاشم دا خط زه اوسم اسنه چې ما ته بیګا ته مرګ را نشي وای د معاذ رضی الله عنه مبارک د کور په بچو کې یو بچي بیمارو جواب ورته راغی چې هغه بچي بیمار دی ته چې به زی به بکل راځي معاذ رضی الله عنه ته فرمایل که بچی ته می الله شفا لیکلی وي اب الله جوړ کی او که الله رب العالمین ورته موت لیکلی زی اشاره ولا نشم فلهذا د بچی پر خود الله ته آسان ښکاری خود سرداری کونن خط کې لیټ کول الله ته ګران ښکاری دا رسوم لاړو سرداری کونن خط یو رسول خطبه باندې اورېدو معاذ رضی الله عنه نه اوخ روان دي اے د یمن والاو ووري د سرداری کونن خط ووري سرداری کونین صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو زکات او د پردې حق وړاندې د مانزه د کولونه ادا کړي معاذ رضی الله عنه مبارک چې دا خبره وکړه الله دې زمون په زړونو کې داسې یو انقلاب راولي کله چې انقلاب راغی به ډېر نیک اعمال کو نصیب د یمن خلقو یو بل ته ولیدل یو بل نوړان دي کیږي او معاذ رضی الله عنه تعالی ورتوي اے معاذ اے سرداری کونن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی مبارکہ اے معاذ اے زمون امیرہ نون در سر بیعت کو پدے خبر باندے چھ رب العالمین نون لتوفیق راکی انشاءاللہ
د مازیګر مانځه پورې چې موږ سره د چا حق وي هغه به ادا کړو. معاذ رضی الله تعالی عنه مازیګر اره او صحابي راځي ورته وی ما حق ادا کو، بلوی ما حق ادا کو، بلوی ما حق ادا کو. معاذ رضی اللہ عنہ جواب نور کہیں جاڑی، معاذ رضی اللہ عنہ جاڑی. گورا صحابوں کی دا خیال نہ دے جی زمونگا خزانے دے ڈکیش نا، مسلمانانو نا اللہ ذمواری ختم کی دا ذمواری دا امام بم دا سوچ ساتی. منگ در دویو چا منگ دا زکاتو نمرا کوئی چاہتا ورکوئی اگوی تا ورکی خو زکات میں ایسارا ہوئی، زکات میں ایسارا ہوئی، زکات پا خپل ٹیم باندے ورکی رنو. معاذ رضی اللہ عنہ مبارک پا دے نہ جاڑی وہی چی یا اللہ دا دی قوم چی دا کم کسان مرشوی و پا دے عادت تلی دا غوی بس حالوی اچھا مخ کی تلی دی. معاذ رضی اللہ عنہ مبارک ورتا دا ماخام او دا مازگر ترمینز دعا وکڑا و یا اللہ دا یمن اگا ونی چی اغوی با دڑی میوہ کولا خدایا لسچن دے کورتا قسم پا خدے. معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی دا یمن دا خلقو اگا غلینا چکم زکات را روانو لس چند دا نقدو پیسونا سیواشو اگیوی پتہ لگینا من بچ پا اگا پٹو کی چا اگیبا من غنم کول دا حق دا ادا کولونا بعد اگا لس من دانے کئی نگوری غنم با سیواشی اوس نگوری دا زکات ارادی کلکی ہوکی گوری بے حالات ٹکلی دی گوری آزینا چی غنم بے پٹو کی پاتی نشی اگو یاد دی کنا بے چا بوسم ناغستل نگوری خبر اوماغا دا گوری بیا اوماغا رب دے مخکنا ارادہ ہوگی جو بوجھے با پٹا کورتا نوڑم دا با انشاءاللہ پٹی کی گوری ستا سی بخیلانے بے خزی ولی بدنام ہوئی و یر دا ہما خزر ویلو جدا عشر تینا اوباسا ندو خدے ولی تیخ پلا نو باسی بے خزا تابانی دمرا شیطان غالب دے تانے بوجھے کورتا دانا نکڑا نو بے خو خزا باندے دا غی نفس دے اگا سر لا فکر دے نا غی بے نور کئی نو دا حال ویرونو زکاة دا غنمو نمور کوئی دا نقدو نمور کوئی زمانگا استاس انشاءاللہ بیو فقیر پاتی نشی انشاءاللہ. دا حکمت والا زکاة خماتا استوڑان دیویل چاہا حقدارو تا نرسی اے چاہتم نرسی ما تا مرگری خبر کرو موری سے تاستا حکومت سمرا پیسے در کئی ما ویلر بس دیر را کئی وینا بیا ہم دکال سمرا چاند در کئی مال بس مرا سمرا قسمت کی اگر آ کئی وینا مالیو خبر در توکم وی آو مالدہ دا خدای احسان دے چی پوجی کرنیلان دی علاقہ کی زمانگے و قلاوہ دا سواتیو کرنیل ایوب سیب چی ہر زی اس اللہ دی خوشحال ساتی اگه یو ځل خپل پوجانو ته ویلی وای دا چل دی چې دلته یو مدرسه دا ډیره غریبه مدرسه ده نو هغه ځنه سیب سر سیرا جمع کړي و ساده جامو کې راغی ارزه چې ډیپټي وی الله دی خوشاله کی نو ماته مولوی سیب نو هغه بچ چيله حلال بدل ته بیراړل سر سیب بدل ته یو دوه کاله سر سیاو یو ځل خو چاندر خپل پوجان نه راغونډ کړي وای دا چل چې صدقه خلا او راځي چې وی سودته بلا سیزونه راوړل الله دې قبول او منظور مال دا یو خبره صحیح ده چې سرکار نه راکې خود سرکار افراد راکې الله دې قبول او منظور فرمایي او مال سرکار نه و پیسې هم نه دراغلي د خدای بندا نو ول دا دومره تعمیر مال دا د الله رب العالمین په فضل او په برکت د درود شریف الله جوړ کو زمون څه کمال دا ټول برکات د نبی علیہ السلام د درود شریف تاسو له پته ده یورپ کې الحمدلله زنانا لس لزر کرتی درود شریف ہوئی تو پا ایمانی ہوا یورپ نا چی یو مومنہ مور یو مومنہ خور اگر درود شریف ہوئی بے ہوئی ما ثواب نبی علیہ السلام تا بخلے و دعا مستاد مدرسی دا ترقی کرے دا خود دا سے آباد ہے ورنہ دا سے خبر دا چی معلوم تا حکومت سے پیسی نے دیرا کری حکومت خزانہ دی خود اخپل اٹک گی چی اخپل کار اور باندی ہوکی مونگ دی حکومت نا پیسی نا بارو مونگ حکومت تا ویو چی زمونگا درد در سر دے درد در سر شریک دے فکر مو در سر شریک دے خو یاد ساتی رنو کہ کل زمان حکومت دی طرف تا متوجہ شو چھ ہر حق حقدار تا ارسی بدمنی بم خود ختم کی غلبم اللہ ختم کی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خبر کم در تا اس بیا چھ کل لارو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تا خلافت ملو شو نو چاور دا شکایت ہو چھ بدی علاقہ کی غلط دیر زیت کوتا طریق دیر زیت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ویلنا کوتا طریق با اللہ ختم کی اعلان اوکو چی سمرا مالدارا خلق دے اگوی دی خپل زکاتون راوڑی دلتا زکاتون رالل عمر بن عبدالعزیز اعلان کئی زی پزی باندے مساجد الخطیبانو تا خود بھی دپارا خود بھی لاڑے ورتے لکلی دی چی اے خلقا اے ائمہ کرام
کور په کور باندې وګرځېږئ چې کوم ځای محله کې غریب دی، کوم محله کې یو انسان دی چې هغه غریب دی، ما د بیت المال د پاره زکاتونه جمع کړي دي، تاسې راولئ. هر جمعات نه خلق را روان دي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه زکات تقسیمي، هر چاته زکات ورسېدلو. ورته وی اے خلقا، اے زما رعیت اورئ، ستاسې د خدای په ذات قسم وي چې تاسې باندې کله تنگ سیر راشي او تاسې بل چاته وایي په ورځ د قیامت ستاسې غاړه بندوي ما ته راشئ. بس د عمر بن عبدالعزیز خبره لاړه خلاصه شوله. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په لار باندې یو ځلې لار شپې ناوخته ټیم کې روان دی. چا ورته شکایت کړی و چې ځنګلي نیر باندې کوتا طریق راوځي او غله کېدي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه ووتلو، د شپې ناوخته ټیم دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغې ځای ته ځان رسوي چې کوم ځای کې شکایت راغی چې غله دي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په اس باندې سور دی، اسې وتړلو ونې پورې او دا ته همداسې مخکې لاړو چې غله شته نو هغوی په څه کې خو اس ته کولاو به کي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه اس تړلی دی، دوه کسان رالل، اس ګوري څوک ورسره شته دی نه، یو خوا بل خوا یې ولیدله، د عمر بن عبدالعزیز اسې کولاو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو ځای کې غلی ناست دی، اس والا اس روان کړی او روان دي چې زه اس مخې ته راغی. زر زر کوئ چې اس خرڅ کو، سبا ته میلې ته وباسو، اسې بوتللو یو ځای ته. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د سائل په شکل باندې قدم په قدم روان دی. زه معلوم کو خبره ختمه شوه، خپل خزانه والا ته سار چې کېناسو ورته وی لاړ شو پلان کې ځای کې یو قبیله د هغې معلوماتو که هغوی سره اس ته والی دی چې په 400 روپۍ درکولو والی. خو دا به نه وی چې دا د چا اس دی، بس صرف هغه اس والا، نور به هېڅ نه وی. ډارک راځه بس دی چې لاړو نو غل باندې خو شپه ورځ تنوري بیا نو هغوی چې ولیدل ورته وی تا سره اس تلی د خرڅولو والا. وی ته کوم ځای نه راغلی؟ نو زما اس ته ضرورت یې و. چا ویل دوی سره اس دی؟ وی او اس تلی خو ډېر قیمتي دی، پیسې به راکوې. وی ډېره ښه ده. نو د خزانې پیسې وي، پیسې ټولې ورکړې. ورته وی چې دا تاسې دا اس ته کوم ځای نه راوست؟ بس وی دا مونږ میلاو شو راته. ورته وی ښه اس راوست. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته اس ودرولو چې خلق دې معلوم کړو. وی او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په ساده جامو کې هغې محلې له ځان ورسولو. هغې محلې والا ټولې را جمع کړل. اوس هغوی ته څه پته لګي دا امیر المؤمنین دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی تاسې دې محلې والا د امیر المؤمنین د اعلان نه خبر نه چې هغوی اعلان کړی چې زکاتونه ورکوي؟ وایي نه چې موږ له خو چا غږ هم نه دی کړی. وایي ستاسې امام نشته؟ وایي نه. وایي ستاسې جومات؟ وایي جومات مو شته خو موږ سره امام، ځکه موږ انتهایي غریبان یو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي ښه تاسې لاړ شئ، ستاسې حصه د امیر المؤمنین سره پرته ده او هغه اعلان کړی چې د چا زکات ته ضرورت وي په هغې زکات کېږي، ځان دې زر زر را ورسوي. هغې ورته وایي موږ به عمر بن عبدالعزیز پرېږدي؟ وایي ولې؟ وایي عمر بن عبدالعزیز ته چا اطلاع ورکړې ده چې پلانکۍ محله کې غله راوځي، کوتا طریق راوځي. اے عمر بن عبدالعزیز هغه زمونږ تلاش کې دی، موږ ته دومره معلومات راغلی هغه موږ نیول غواړي. ورته وایي دا خبره نه ده. وایي نه 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 دا خبره ده، یا زمونږ ضمانت کول پکار دي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي زه به ضمانت درته درکمه چې تاسې ته به لاس نه در اچوي. ورته وایي دومره قرباني چې ته مونږ سره کوې زمونږ توبه ده، مونږ به غلا نه کوو، مونږ به لارې نه شو کوو، خو ته به مونږ سره څنګه لیکل وکړي؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته کاغذ ورکو. ورته وایي تاسې لاړ شئ. عمر بن عبدالعزیز به تاسې ته څه وینا؟ یو غل ورته راغی ورته وایي موږ د عمر بن عبدالعزیز اس پټ کړی و، موږ پسې ګرځېدو خو موږ ترې نه اس پټ کړی او بیا هم خبر وي چې هغه اس بیا رسېدلی هلته، نو چې موږ به ژوندي پرېږدي؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته الله القا لکه الله رب العالمین ورته واچول چې دا خلق یریږي، د ځان تعارف ورسره وکړه. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي
بار یو اسولاد اے بچیانو اگوری دا استاسو کنا کله چې اولیدل اماغه استه ورته اے بچیانو زد مسلمانانو خادمی ما عمر بن عبدالعزیز ما و بچیانو تاس ما معاف کئی ما معاف کری یاد ساتی تو عمر بن عبدالعزیز پہ حکومت کی بے شاغلا نہ کری نزدی حکمرانانو تویم کہ خپل رعیت محفوظ ساتل غواړي دا په اټم بم نه محفوظ کیږي دوی ته انصاف ورکړي په خپل ټیم باندې غریبانو ته زکات ورکړي دا وی چې در باندې کم حق دی هغه ادا کړي ان شاء الله بدمنی به ختم شي محله والا مالدار د غریبانو زکات ادا کړي بدمنی به ختم شي غلب بنوي ډاکو بنوي کوتا طریق بنوي ان شاء الله خپل نظام بجوړي الله رب العالمین دې دا خپل نظام زم په ژوند باندې راولي چې زمونږ یو حاکم عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه جوړ شي رب العالمین دې تاسو او زمونږ د ټولو د دواړو جهانو خوشاله نصیب وګرځي زمونږ د جامعې رکنو پرون چودھری اجي صاحب د شینوارو زمونږ د مشرانو سپینګیرونه هغه د جامعې د پاره یو پټه سودا کړې و او هغه پرون لاړو اخیری ژوند او اخیری ملاقاتو پرون لاړو په لوی سفر باندې روان شو الله رب العالمین دې هغه دونیم برلوز مکه چې کومه دې مدرسه کې اغسته و الله دې ورته د قبر د خوشحالي ذریعہ وګرځي موږ یو چرونم به هغه ملګری نوم اخلو چې کله بیا هغه وفات وي دا هغه نامې باخلو ځکه بیا دنیا کې د ریا ډېر امکان دی نو چودھری اجي صاحب زمونږ د مدرسې یو رکنو او مونږ سره هغه لرې ځای براتلو او بچو سره مونږ سره مینه کوله هغې ته هم دعاګانې کوو رونو یو خبره ته کوم تاسې چې څه کوئ ځان د پاره کوئ مدرسه هم ستاسې ده الله دې مال د خدمت توفیق را نصیب کړي او غرض مې دا دی چې یا الله د دې مدرسې په شان کې او سل مدرسې خدایا نور سعادت را نصیب کی چې نور مدرسې جوړې کم دا مې د الله نه غوښتنه ده نو الله رب العالمین مو دې دا مدرسه او ټول دینی مدارس قبول او منظور فرمایي بل خبره دا ده چې زمونږه ډېر مرګري هغوی د لرې لرې ځای نه راغلي خاص کر ډاکټر معراج النبي صاحب هغوی د ډېر لرې ځای نه د هغوی ورور ډېره موده تلاش کولو بیان کې نو علم یو بیان کې ستاسې پته پیدا کړه چې د دوی د مدرسې پته کوهاټ روډ ځنګلي نهر نو زه ډېره موده نو یو ځل راغی ځای پیدا کو او بیا ورور بیمار دی هغه دغه په شان دي ډېر بیماران دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي نو ټولو ته به د زړه د کومې نه دعا غواړو چې الله رب العالمین ورته صحت کامله عاجله ور نصیب کړي او د بار ملکونو نه تقریبا ډېر رابطې پرون شوې د خدای شانو هر یو دا خبره کوله چې مولوي صاحب موږ له د ایمان دعا وغواړه او د ښه ژوند دعا راته وغواړه چې خدای پاک مو ژوند د حیا او د عزت والا نصیب کړي یو ملګري ما ته مولوي صاحب وایي دا خبره درته کوم چې قسم په خدای زه چې کله ډېر زیات تنګ شم خفه شم زه یم چې یا الله تلل خو په جاز کې دي ګران دي د مولوي صاحب سره ملاقات نصیب کړي نو عجیبه خبره دا وکړه وی قسم په خدای ستاسو د برکته وی ما ته خوب کې داسې ښکلي خلق سره ملاقات وشي وی یو ځل تاسو د حسن ابن علي رضی الله عنهما مبارک واقعه بیان کړې وه وی د شپې مې درود شریف ولوستو او بیا مې دا دعا وکړه چې یا الله د حسن ابن علي رضی الله عنهما سره ملاقات نصیب کړي وی د شپې مې خوب ولیدلو وی تا راته وویل چې دا حسن ابن علي رضی الله عنه دی وی هغه ویل چې او زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نسه مبارک ما نو ډېر عزت خوشاله عمرونو درود شریف ډېر وای کورونو کې زنانو سره تاسې او ژوند کې سکون غره په دې د الله په ذکر کې دی د الله په حبیب باندې درود وای ژوند بم خیسته وي خوشاله وي خدای دې ستاسو او زمونږ د ملاقات سبب د خپل رضا وګرځي او څومره دوستان چې راغلي الله مو دواړه جهان خیسته کا ما مرګورو تم دا خبره کوله زمونږ د مدرسې ستاسو د علاقې د پاره یو د عزت پټګی او د دې پټګي برقرار ساتلو د لپاره هر قسمه قرباني ورکړي الله رب العالمین دې ستاسو او زمونږه مال اولاد قبول کړي ان شاء الله د الله رب العالمین نه راضیو څومره مرګري چې هغوی زکات ورکوي نو هغې د پاره زمونږ دا درخواست دی مونږ سره رابطه وکړي چې مدرسې د پاره هغه قرضونه هم الله خلاص کړي قرضونه الحمدلله تقریبا د ګلکار زمونږه د 1.5 لکه نه اوس بیا 1,15,000 ته په دې جمعه کې راورسېدلو قرض هم انشاءالله خلاصېدو والا دی او د فروری تنخوا زمونږ د استادانو پاتې وه هغه هم الحمدلله خلاصه شوه اوس مارچ روان دی
الله دې دام خلاص کی او زمونږ زید قرض چې کوم دی هغه تقریبا شپږ لکه او 1.5 روپۍ د یو کس قرض دی نو دا خلاصول غواړي رونو او ټول ته دا درخواست دی چې مونږ سره برفور تعاون وکړي او اسنه چې نور خلکو ته محتاج نه کړي چې اوس د زکات میش کې بازه ماته عمرګری ویل داسې لګراوځي بارو ګرځي ډیر سيزونه براجم کړي نارونو تاسو باندې حق دې تاسو ادا کړئ ان شاء الله خدای دې زما زکاتم چې څومره وی الله دې قبول کړي تاسو دې الله قبول کړي زمونږ بس زکات خو به هر حال زمونږ ماشومان مونږ ته وای چې تاسو سره هم کتابونه ډیر دې زکات به ورکې کې بنور کې مالیاو د کتابونو زکات چې سړی نه ګوري او د مطالعین بهر وي نو دا غي زکات هم ورکول پکار دي خو بعض علما فرمایي چې نه على علم ټول کتابونه کتل نشي دا بنا بر ضرورت دي نو د بعض علما قول لاله چې د مکتبي په کتابونو زکات شته خود کتلو په کتاب باندې اگر هغه ته په یو کال بعد ټیم راځي خو هغه د کتلو کتابونه دي نو به هر حال موږ تاسو له پکار دادي چا کورونه وي داغه کرایګانی وي داغه زکات ورکوي دا رنګ د چا پیسې قرض وي او دا یقین وي چې دا قرض راوځي داغه قرض زکات ورکوي دا رنګ د چا باندې د چا قرض وي هغه ته دی وای چې ورور استا قرض په ما باندې دی ان شاء الله قرض را ادا کوم او د خپل قرض زکات ته وباسه او یعنی دا ورته وای چې ورور استا په ما باندې قرض دی نو زه ستاره د قرض نه زکات وباسم هغه به چاته ورکوم تعالی ان شاء الله به د زکات هغه کټي بدر نکوم که سړی سالم وي کامل حق اسنه چې ټول هم دې معاملې کې ځان د خلاص نکي وي به ټول زکات کې راغی نن سبا خلکو له چلنه ورزي نو غسیس کول نه پکار ښا الله رب العالمین زموږ استاد زکات د زکات په هيئت باندې شکل باندې په صحیح معنی کې قبول او منظور کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین